الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہزار ہزار عالم درس تاکہ ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درس تاکہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار بڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ اور یا رسول اللہ ستا ترمخا شمس و ماہ تابان صدی ستا تر مخا شمس و ماہ تابان صدی ستا تر زلف و سنبل گل و ریحان صدی او نور خوبان لکا ذرے او تا خورشید یہ دا خورشید مخ کے ذرے دا جہان صدی ستا دسرو او دا خوگو شنڈ پا مخ کے لال صدی نبات صدی مرجان صدی او تا چک دے قدم دا ناز پا کم از مکا فرش دا روح بغوڑا ممبر چشمان صدی او حجاب لرکڑا ترپاک رخسار دل برا قربانی کی ملک جن و انسان صدی او محمد امین یو تانا نتیریگی تیرے دل ورطلعین و لعان صدی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سر رول دوستان درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لیر و قدردان و مشران و کشران رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرون دی منگو تاسوی دا دوان جہانو دا سردار آقای نامدار دا خپل امت غمخوار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با امت کے مومنان مسلمانان پیدا کری الحمدللہ ستا سوڑاندے میں قرآن عظیم شاننا مختصر آل گنڈے رضیاتا مقدسہ حصہ تلاوت کڑا دا مبارک میاش دا شوال چی شورو دا رمضان المبارک نفس ستاسو پا علم کے دا چی پا دے مبارک میاش کے چی کم مدارس اسلامیہ دی اغد نوی درسی کال آغاز کئی طلباء کرام چی دی اغا تیاری کئی اخبر علمی سفر دا پارا او پاغی کے مختلف ذہنوں کے دا علم دین دا پارا و مختلف مقامات تا سفر کئی اللہ کریم جل جلالہ اور داغت محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رضا دا پارا اور دا دین متین دا خدمت دا پارا مختلف علاقوں کے مدارس اسلامیہ بڑیر سخت ترین حالاتوں کے بڑیر تکلیف دہ حالاتوں کے دا دین متین دا خدمت دا پارا کوشادی او خپل وقتنے صرف کری دی زمونږ د دې ملک یو ډېره لویه بدقسمتي ده او هغه دا ده
چې په دې وطن کې د دې د شورو نه اول انګریز د اسلامي مدرسو مخالفت کړي او بیا د هغې نه پس د ټولو نه لوی مخالفت د انګریز غلامانو موجوده سابقه حکمرانانو کړی دی. په دې وطن باندې چې کم حکمران هم راغلی دی هغه د مدرسې مخالفت کړی دی، هغه د مدرسې د مخنیوي کوشش کړی دی، هغه د مدرسې د شاړولو کوشش کړی دی. چونکې مدرسې په اخلاص باندې روان دي نو د اخلاص مقابله خو غرونه هم نشي کولی، د اخلاص مقابله خو لوی لوی طوفانونه لوی لوی سیلابونه هم نشي کولی. نو که هر څومره هم سختۍ راغلي دي او تکلیفونه راغلي دي خو الحمدلله په هغې سختو کې او په هغه تکلیف دی حالاتو کې مدارس اسلامیه د دین متین خدمت کوي. د دې ملک چې کله بجټ پیش کیږي نو د هغې بجټ کې د مدرسو دپاره 0% بجټ یعنی بالکل هیڅ هم نه، مدرسې دپاره 1% بجټ هم نشته، د مدرسې دپاره د هغې کې د سبق خودلو دپاره د استادانو دپاره یا د هغې د تعمیر دپاره یا د هغې د نصاب او د کتابونو دپاره 1 روپۍ هم چې کم دی حکومت د وخت نه مختص کوي. سره د دې چې تاسو به ګورئ تعلیم دپاره هغې وایي که نه چې موږ بجټ پیش کړه د تعلیم دپاره، نو تعلیم هغې دینی تعلیم د مدرسو تعلیم ته هغې تعلیم وایي نه، یعنی دا هغې د تعلیم د زمرې نه بهر کړې ده چې کوم په مسلمان باندې فرض دی، چې کوم د انبیاو میراث دی، چې کوم زما د مدینې منورې د جانان میراث دی، په کومو کې چې قومونه عروج اخلي ترقي اخلي، په کوم چې د زوال او د پستۍ نه هغه چې کوم دی د عروج او د کامیابۍ طرف ته قوم بوځي، هغې ته دوی تعلیم نه وایي، بلکې وخت په وخت باندې تاسو د دې د وزیرانو هغه انټرویوګانې ګورئ نو په هغې کې دوی بار بار وایي چې مونږ به مقابله کوو د مدرسو او دا به په هغه صورت کې کوو چې مونږ د خپل نظام تعلیم مضبوط کو او مونږ سکول داسې کو مونږ کالج داسې کو، گویا کې دام دوی د مدرسې د مقابلې دپاره راوښکلی دی. خو افسوس خبره دا د قدردانو بعضې خلک چې دي نو هغه شکوې کوي شکایتونه کوي، هغې وایي د قوم څه ورکړل دی بچو له د مدرسو د قوم له څه ورکړل، آیا تا مال انجینیر را کړی دی، آیا تا مال ډاکټر را کړی دی، آیا تا مال ساینسدان را کړی دی. نو قدردانو یو خبره خو د نور نه زیاته واضحه ده چې کوم باندې تاسو د خپل ملک بجټ وخوړه، د کوم دپاره تاسو خپل بېشماره اسباب او وسایل استعمال کړه، نو مدرسې خو به هم خپل ریزلټ تا ته وښیي چې مدرسو څه ریزلټ ورکړی دی، خو د دې قوم د کالجونو د یونیورسټو ریزلټ راته ته وښایه. نن ته په ټیکنالوجي کې مغرب ته محتاج ہے، سره د دومره بجټ باوجود ته په میزایل جوړولو کې مغی ته محتاج ہے، ته چې کم دی د یو ملک په چلولو کې مغی ته محتاج ہے. تا ساینسدانان پیدا هم نه کړه، که کوم ساینسدان دې پیدا کړه دا هغه ساینسدان حالت همدا و چې هغه نه د قومي مجرم جوړ کړه. یو ساینسدان داسې و انوکا چې هغه د دې ملک او د دې قوم سترګې اوچتې کړې نو هغه د قومي مجرم کړه، او هغه غریب په داسې حالت کې د دنیا نه رحلت وکړه، هغه محسن پاکستان په داسې حالت کې دنیا نه رحلت وکړه چې د قوم حکمران هم د مغرب د یارې نه د هغه په جنازه قدره کې هم شریک نه شو. دا عزتمندو ستا حالت دی. خو مدرسې ته چې خلک بچې د څه دپاره راولي نو بیا د تپوس وکړه د قوم نه چې آیا مدرسې هغه ورکړل که ورې نه کړل. مدرسې ته د دې دپاره راولي چې هغه د دین متین خدمت کوي، مدرسې ته د دې دپاره راولي چې د قرآن او د حدیث پوهه زده کړي، مدرسې ته د دې دپاره راولي چې هغه حافظ شي. نو وګوره بجټ نشته مگر پاکستان کې چې چرته ضرورت پیښ شي حافظ ضرور شته، چرته چې ضرورت شي استا جنازه وي دا استا جنازه به بغیر د عالم نه پاتې کېږي، چرته چې کم دی استا بچی ته د اذان ویلو ضرورت شي نو انشاءالله عالم به موجود وي. که ډېره زیات چې کم دی باد و باران وي او ډېره چې کم دی څه وي ګلی وي او خلک ډیوټو نه پاتې شي نو یو شخص بیا هم ډیوټي کوي او هغه ډیوټي د جماعت عالم دی، هغه د جماعت امام دی چې هغه دا نه وایي چې زه به نن د مانځه چوټي کړم، هغه بیا هم چې کوم دی په ټایم باندې اذان هم کېږي په ټایم باندې جم هم کېږي. او دا د دې باوجود چې تا مدرسې له سم نه دي ورکړی، تا علاوه د مخالفت نه نور هېڅ هم نه دي کړی. خو عزتمندو که زه درته دا ووایم چې د قوم کې بې حیایي چا راوسته، دا د فحاشۍ او د اوریانۍ سیلاب د کوم طرف راغی، دا مخلوط نظام تعلیم تباہی څومره راوسته،
نو که زه ووایم چې نن دا قوم تباه دی، اخلاقی طور باندې غرق دی، او نن د دې قوم چې کم دی د پستی او د زوال قصې په ټوله دنیا کې کیږي، نو د هغې کې د ټولو نه لوی کردار ستا د دغې نصاب تعلیم دی، او ستا چې کم دی د دغې طرز تعلیم دی چې کوم دا په دې موجوده نظام کې او په دې موجوده ملک کې تا رایج کړی دی. که نن چې کم دی ښځې په روډونو باندې ودرېږي او هغه نارې وایي چې هغه نارې په یو جماعت او په یو مجلس کې د انسان په خوله باندې هم نه راځي، هغه صرف د دې د وجې وایي چې د هغې اثر ستا د سکول او د کالج اغوستی دی. په دې وجه باندې قدردانو په دومره قسم پرسۍ حالت کې د بې سر و سامانۍ په حالت کې مدرسو چې دی په دې قوم کې الحمدلله عروج سراوسته فکري چې کومه تنزلي وه د هغې د ختمولو کوشش کوي، او همیشه یې د یو قوم د نظریاتو حفاظت هم کړی دی، د فکری نظریاتو همدغه رنګې د فکری سرحد حفاظت یې مولا کړی دی او د نظریاتي سرحد حفاظت یې مولا کړی دی. تاسو وګورئ چې کله په قوم باندې سخت وخت راغلی دی د هغې مقابلې ته د ټولو نه اول هم د مدرسې بچي ولاړ دي، علما ولاړ دي. د هغې 1857 د جنګ ازادۍ نه راواخله هلته هم که د انګریز غلامي کوله نو هغه خلکو کوله دا نن چې ورته مونږ خانان او نوابان وایو، دا د چا چې په زرګونو او سوونو جرباتو ځمکې دي، دا خان بهادرۍ هغې خلکو کولې. ما سره اوس هم هغه کاغذونه شته چې چا زمونږ په اسلافو باندې دلته د انګریز ګواهان جوړ شوي دي او دی باندې ګواهي ورکړې ده چې ما ولیدل چې د انګریز سرکار نه بغاوت کو. د هغې نومونه ما سره شته چې چا په دې شخصیت باندې حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه زما نیکه مبارک باندې، او چا زمونږ په مشر مرشد باباجي مجاهد اعظم حضرت فضل واحد باباجی د تورنګزو باباجي صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه باندې چې چا په ګواهۍ کړي دي، نومونه ما سره اوس هم محفوظ دي. دا هغه خلک وو چې د انګریز غلامۍ کولې او د انګریز نه چې کوم دی څه اغوستل، د انګریز نه پیسې اغوستې، د انګریز نه جایدادونه اغوستل، هغې به له په یو دستخط باندې په سوونو جرباتو ځمکې ورکولې، او بل طرف ته هغه شخصیاتو چې په دې ملک کې د مدرسو نیټورک جوړو، د اسلامي مدرسو یو ډېر لوی نیټورک یې قایم کړی، ځکه چې دې ته پته وه چې انګریز چې وځي د دې وطن نه نو هغه نه په مذاکراتو باندې وځي، هغه نه په بوک هړتال باندې وځي. پوهېږئ پې چې دا زمونږ پښتانه رونه ورته د مرګ روژه وي، هغه د مرګ په روژو باندې نه چې کم دی وځي په بوک هړتال باندې، نه د عدم تشدد په فلسفه باندې وځي. انګریز که د هندوستان نه وتلی دی، که کفارو سکانو مسلح جدوجہد کړی دی نو انګریز یې اوښکلی دی، او که مسلمانانو هغې عدم تشدد فلسفه باندې نه بلکې توره راغستې ده او په میدان کې ولاړ دي، او هغه انګریز چې وتلی دی نو هغه د جهاد او د ایمان په زور باندې بیا وتلی دی. نن عزتمندو څومره د افسوس خبره ده چې د هغې وخت نه تر هغې وخت نه مونږ باباجي صاحب مبارک نه یو صحافي تپوس وکړ، امیر المجاهدین حضرت قبله امیر المجاهدین نور الله مرقده قبله خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه و نور الله مرقده الشریف، هغه مبارک نه یو ځل یو صحافي تپوس وکړ او ورته وی دا ستاسو د مولیانو جګړې نه ختمېږي، همیشه تاسو یو بل سره په جګړو باندې ورغلي یې، او همیشه مو کله مو چې کم دی په یو خبره مناظره وي، کله په بله خبره باندې مناظره وي، او دا خو چې کم دی د چنګیز خان په دور کې هم داسې شوي وو چې کله د چنګیز خان ظلم چې و هغه په خپل عروج کې و او هغه بغداد شریف باندې داخل شو، نو یې په دغه ټایم کې وي د بغداد په جماعت کې وي علما لګیا وو او د مسواک په سایز باندې مناظره کوله چې څومره سایز مسواک چې دی دا سنت دی، په دې باندې وایي مناظره وه. نو باباجي مبارک خو داسې شخصیت و چې هغه له خو د علم یو سمندر و، هغه له خو الله پاک داسې پویه ورکړې وه چې هغې ته عقلونه او فکر حیران پاتې کېږي. هغه خو حافظ القرآن هم و، حافظ الحدیث هم و، هغه خو د اقبالیاتو حافظ هم و، هغه خو د تاریخ حافظ هم و، هغه له خو الله داسې شان او مرتبه ورکړې وه، هغه ورته وی معلومات دې غلط دي، خو زه به داسې وکړم چې زه به دوه قسمه جواب درکړم، یو به درته دا ووایم چې صحیح شوه، د علماو خو کار دا و چې هغې به د مسواک سایز واضحه کولې چې مسواک سایز څومره سنت دی، د علماو خو کار دا دی چې هغې به دې قوم ته سنت هم ښیي، فرایض به هم ښیي، واجبات به هم ښیي، مستحبات به هم ښیي، دا خو د هغې کار دی.
نو دا کم ستاسو خلکو چې په هغه ټایم کې چې د بغداد کې وو او هغې له حکومتي طرف نه فنډ میلاوېده او هغې فوجیانو او هغې پیسې اخیستې، هغې چې کوم دی څه چل کو، هغې د دې قوم په بجټ باندې او پیسو باندې ټوپکې وې ورسره، هغې سره اسلحه وه. نو زه علماو خدا کارو خو هغه کومو خلکو چې ستاسو والا و هغې څه چل کو، هغې سره خو ټوپکې وې، نو هغې ولې مقابله نه کوله؟ مقابله پکار چې هغې هم کړې وې. بیا ورته بابا جی وی چې زه ستا معلومات صحیح کما، ورته وفرمایل چې خبردار په هغه ټایم کې هم چې مقابله کړې ده هغه علماو کړې ده، هغه د اسلام بچو کړې ده. د 1857 د جنگ آزادۍ کې هم د علماو چې کم دی څه شوي دي، د علماو جوسې دا د ونو د لاندې ځوړندې وې، دا د توپو په وړاندې چې کم دی خودي شوي دي. هغه خلک چې هغې له پیسې ورکول کېدې هغې خو لږ یو غلامي کوله. بیا ورته بابا جی صاحب مبارک فرمایا خو یو تاریخ دی، خلکو خلط ولط کړی دی، ګډ وډ کړی دی، راځه چې اوسنۍ حساب وکړو، د دې ورځې حساب وکړو. دا په کومه ورځ کې چې نن مونږ یو وی کشمیر راواغستی شو په سابقه حکومت کې، د پی ټی آی په حکومت کې ټول کشمیر سوداو شوه او ټول کشمیریان د رڼا ورځې په رڼا ورځ باندې د کفارو غېږه کې ور واچولی شو، د هغې خپل حیثیت ختم شو، آزاد حیثیت. او هغې چې کم دی په رڼا ورځ د هغې سودا وشوه، قوم ټولو کتل د څو کلونو چې کم دی د هغې څو شوه محاصره وشوه، کرفیو نافذ شوه. وی په هغه ټایم کې بابا جی صاحب مبارک ورته وی چې کومو خلکو باندې تاسو چې کم دی څه د ریاستي طاقت و ورسره، د هغه په یو حکم باندې خالد او زرار ټینک روانېږي، د هغه په یو حکم باندې غوري شاهین ابدالي میزایل چې کم دی د هغې رخ بدلیږي، هغه فایر کېږي، د هغه په یو حکم باندې د پاکستان لڑاکا تیارې راوځي، هغه بمبارې ته تیاریږي. وی هغه انسان لګیا دی او قوم ته وی چې تاسو به د 12 نه 12:30 پورې ودرېږئ او تاسو به د خپلو کشمیریانو وروڼو سره څه کوئ، تاسو به د هغې سره اظهار یکجهتي کوئ او د هغې سره به همدردي ښایئ او د هغې قوم ریاستي قوت څه کوي، هغې هم چې کم دی څه کوي، جلوس یې راویستی دی او نارې وایي چې مونږ کشمیریانو سره یو او مونږ د هغې حمایت کوو. وی په دې ټایم کې چې ریاستي طاقت چا سره دی، فوج چا سره دی، همدارنګې ټینکونه چا سره دي، میزایل چا سره دي، هغوی لګیا دي صرف په نور باندې د ودرېدو خبره کوي. واحد په دې ټایم کې عالم د مسجد رحمت للعالمین په منبر باندې ناستی دی او ټول دنیا له پیغام ورکوي چې د دې 12 نه 12:30 پورې ودرېدو باندې سم نه کېږي، په دې قراردادو باندې کشمیر نه آزادیږي، په دې مذاکراتو باندې کشمیر نه آزادیږي. که تاسو کشمیر آزادول غواړئ نو اوس هم عالم لګیا دی چې تاسو د غوري د شاهین او د ابدالي رخ راواړوئ کفارو طرف ته، د جهاد اعلان وکئ، ورځو کلونو کې نه انشاءالله کشمیر به په منټونو په ګنټو کې آزاد شوی وي. زکه قدردانو اوس هم په هغې مبارک ورته وفرمایل چې اوس هم د جهاد خبره کوي، علما کوي، لہذا ستا دا تاریخ غلط دی، ته خپل چې کم دی د هغې خپلې ناکامۍ ملبه په موږ باندې مه راچوه. علما خو خپل کردار ادا کوي، هغې په لاس کې خو دغه شی نشته، بیا هم د جهاد خبره کوي. تا ته وایي موږ په اول صف کې ولاړ یو، زموږ سینې د ټولو نه اول پیش کېږي، ته د حضور علیه السلام د دین دپاره ته وتو خبره وکړه، انشاءالله موږ به په اول کې ولاړ یو او دا تاریخ هم دی، همیشه هم دا قوم په اول کې ولاړ دی. الحمدلله د سامراج مقابله اول هم چې کم دی همدې خلکو کړې ده، ځکه مغرب ته چې کم دی د خلکو د هغې خلکو چې هغه په دغې مدرسو کې سبقونه ویلي او علماو د هغې سر ټیټول ورته ډېر زیات ګران شو، ډېر زیات ورته ګران شو. په دې وجه باندې هغې ته
هغې جاګیرداران واغستل، هغې دنیادار واغستل، یا او یرول یا واغستل، یا علماو چې هغې نه یرولی شو نه اغستې شو. کم چې د حضور علیه السلام د دین اصل وارثان دي ټول مغرب راولګېده، د هغې اهلکار راولګېدل او د یو عالم د سر ټیټولو کوشش یې وکړ خو د هغه سر یې ټیټ نه کړ. هغه لکه د زمري غوندې د معذورۍ په حالت کې چې کوم دی د هغې عالم کفر او د هغې یارانو ته بلکل د غره غوندې ولاړو. حالانکې ډېرې استانې هغې واغستې، ډېر هغه خلک چې هغې د حضور علیه السلام مبارک د دین د خدمت چې کوم دی څه کولې، د هغې دعوې کولې، هغې سرونه ټیټ کړه خو د حضور علیه السلام د دین د دغې وارث سر یې ټیټ نه کړ. او دا همیشه نه تاریخ دی د خلیفه مامون، د خلیفه معتصم او د خلیفه د امین، دا هغه چې د حضرت امام مالک رحمت الله تعالی علیه سر یې ټیټ نه کړ. بلکل هغه کوشش یې وکړ خو د هغه سر یې ټیټ نه کړ. په یو مسله د خلق القرآن کې هغه قایله نه کړ، درې وله ورکړې، 28 میاشتې قید یې ورله ورکړ خو د هغې باوجود حضرت امام احمد ابن حنبل د غره غوندې ولاړو، سر یې ټیټ نه کړ، سر یې ټیټ نه کړ. حضرت مجدد الفسانی د قلعه ګوالیار په دغې سختو تکلیفونو کې د وخت د لوی ظالمانو جابرانو د هغې اکبري دین مقابله وکړه مګر سر یې ټیټ نه کړ ځکه عزتمندو دا د حضور د دین وارثانو. حضرت فضل واحد باباجي صاحب د تورنګزو دغه عظیم شخصیت د خپل کلی کوڅه پرېښوده، د دې ځای نه هجرت وکړ، کور ته پاتې شو، جایداد ته پاتې شو، اولاد ته پاتې شو مګر انګریزي سامراج ته سر ټیټ نه کړ. دغه حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه چې هغه شخصیت و چې کور یې په سلیمان خیلو کې چې کوم دی تالا شو، کور یې تالا شو، جایداد یې پاتې شو، همدغه رنګ چې کوم دی په ہری پور په جیل کې 3 کاله قید با مشقت تیر کړ، 11 کاله جلا وطني په افغانستان کې تیر کړه مګر یاد ساته انګریزي سامراج ته سر ټیټ نه کړ. هغې ډېر کوشش وکړه د داسې شخصیاتو د اغستو خو د هغوی د یو شلېدلې سپلای قیمت هم چې کوم دی برابر نه کړ ځکه چې دې سودا د حضور په دربار کې شوې وه. دا د حضور د در غلامانو په دې وجه باندې عزتمندو عالم کفر صرف دا کوشش شروع کړ چې د دې ملک نه د مدرسو نظام ختم کړي. نن هم درته زه قسم خورم چې د اسلام د خدمت دپاره دا مدرسې نه وې، د دین مدین دغه خدمت چې علما کوي دا نو نن به د دین نقشه په خپل اصلي صورت کې تاسو مخې ته نه به پاتې شوې ځکه چې یو مدرسه ده چې دا پاتې ده. د خانقاهونو حالت هم تاسو کتلی دي، مشران ډېر ښکلي شخصیاتو، ډېر ښه شخصیاتو مګر وروستو چې کوم دی نه علم شته، نه زهد شته، نه تقوا شته، نه د تصوف لاره شته، محض یو میراث دی. په کومه کرسۍ چې نیکه ناستو بیا زوی و بیا نوسې شو، اهلیت شته او که نشته. نو نن سبا د چرسونو، د پوډرو، د فساق، د فجارو دور حکومت راغی. همدارنګې مریدانو ته باقاعده منځونه معاف کېږي، باقاعده ورته منځونه معاف کېږي، باقاعده ورته صرف چې کوم دی دا تعلیم ورکول کېږي. خاص خاص خلک یې د دې دپاره نیولي، هغې چې راځي هغې ورته وایي صرف د استانې سره تعلق ساته او په نسبت باندې ورته تقریرونه کوي، بس ته نسبت ساته او بیا ورته مثالونه ذکر کوي چې انجن مضبوطي او بیا ورسره چې کوم دی نو که بکسار څنګه یې د ریل خو چې دا کونډه یې مضبوطه او بس د انجن سره کنیکټ دي نو بس دا کونډه به ځان پسې راکاږي که نه به راکاږي. نو لہذا ته خپل نسبت مضبوط ساته، نوره پروا مه کوه. علما ورته یادوي دا علما د ظاهر دي، دی په دې زمونږ لین باندې دی نه دي خبر. العیاذ بالله داسې مثال یې ورکوي لکه د خرو. دوی او مونږ کې ډېر لوی فرق دی. دا د علما د ظاهر دي، دی په دې لین باندې نه پوهېږي او بیا سړی لګیایي په نسبت باندې ورته تقریر کوي. صرف زه دا نه وایم چې د نسبت فایده نشته، د نسبت خو ډېره لویه فایده ده، خو چې د نسبت د چا سره خویي داسې هستو سره خویي چې هغه لوی خلک الحمدلله مونږ ټول صاحب نسبت یو او زمونږ نسبتونه د داسې شخصیاتو سره دي چې انشاءالله زمونږ په دې باندې به تر قیامته پورې فخر وي او دا نسبت به مونږ له دنیا کې هم فایده راکوي، دا به قبر کې هم راکوي او دا به په ورځ د محشر باندې هم راکوي انشاءالله. مګر داسې نسبت نه چې د هغه د فساقو د فجارو دپاره مونږ د نسبتونو فایدې بیانو او د هغه چې کوم دی د مدرسې مخالفت، د علم دین مخالفت،
په خپله باندې یو عجیبه غونده کې طرز کې چې کوم دی باباجي د دغسې خلکو دپاره ویلي وو هی افسوس نن په دوران د جهالت هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت. قسم دی ته به وایې که دا علاقه دا وخت یې جوړ داسې ورته مخامخ دی حالانکې هغه وخت دومره نه وه دا اوس دکانداري که لیدلی وه نو دې مبارکو به بالکل فتوا ورکړې وه چې خبردار ورې څوک لاړ نه شی داسې دا حالت خو یې نه ولیدلی چې دا کم موجوده حالت دی. دا خو د خدای قبله امیر المجاهدین په قبر باندې کروڑها رحمتونه نازل کی چې دا قوم یې د دغې ګند نه راوښکه دا په کم کې چې هغې مبتلا و. هی افسوس نن په دوران د جهالت او هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت او ځای په ځای پیرانو جوړ کړل دکانونه خرڅوي په مریدانو عبادت. که تپوس دی د شرعي مسلې وکړې نو صاحب بکړي ښکاره درته دهشت مریدان به وایي پاسه بیا دبا د صاحب په مخ کې مکړه مقالت نه چرته ته چرته پوښتنه د صاحب نه کمبخته څومره ستا د حیثیت دا عزتمند هغه دی خو بیا باباجي خو په خپله باندې پیرو باباجي خو په خپله هم د دغې میدان شاسوار او دا شعر ډېر زیات اوږد دی خو باباجي مبارک فرمایي پیر هغه دی چې په شرع مستقیم وي خبر په معرفت او حقیقت. دا د چرسو او دا د پوډرو څوک د چرسو په پیری شي څوک د چرسو په نشو شي پیر بللی څوک د ډمو په پیری او په بدعت څوک د ښځو په پیری او په بدعت او علامه کې په فخر وي اغوستې په باغانې او چغې د کرامت. زه د داسې پیر اسلام ته حیرانېږم مریدان یې راته شماري ولایت څوک د چرسو باندې څوک په پوډرو باندې څوک په ښځو باندې څوک په فسق او فجور باندې څوک چې کوم دی د چیلمو په نشو باندې څوک د ښځو په منځ کې ګډېږي څوک د ښځو په منځ کې ترې کوم دی کمیس نه ښځې ترې نه تاویږي څوک د ښځو سره څه کوي غاړې غټې وي په هغې باندې فیض ورکوي. داسې عجیبه عجیبه مناظر دي. عزتمندو دې خلکو چې اسلام ته کم نقصان ورسو دومره خو اسلام ته نقصان یهود هم نه دی رسولی. پیران خو دغه و چې کله د الله سره د تعلق خبره به راغله نو د الله سره به د تعلق حالات دا و چې کومه خبره به وکړه الله به خامخا خبره هغسې کوله. پیران خو دغه و چې د خلوت خبره به راغله نو لوی عابدان او زاهدان به بل څوک نه و چې د میدان ته وتو خبره به راغله نو میدان ته وتونکي مجاهدین به نه بل څوک نه. باباجي مبارک فرمایي هغه څو خلک هم نن په جهان شته دی خو څو کسان الله ورکړی د همت او که نو مخلم نو خلق به وي چې طرفدار دی او زما غرض خو دی نیک نصیحت. عجب ښکلې صفتونه پکې شته دی ډېر ښایسته ښایسته صفتونه د حضرت غوندې لري خوی او عادت. مریدانو ته هم تل د خدای په لار کې کوي دی د قربانۍ پند نصیحت او د سیالۍ قدم تل په سپین میدان وي پټ مخ نه کینی په شان د عورت چې کله د حضور د دین خبره راشي بیا چې کوم دی نیغ ولاړي په میدان باندې. ځکه عزتمندو نن هغه خلکو څه چلو کو د مدرسو اهمیت په دې باندې ختم کو نو چونکې د اسلامي کال آغاز کیږي وایېږه دې باندې درسي کال آغاز کیږي که تاسو غواړئ چې زما قبر دې روښانه وي که تاسو غواړئ چې زما په قبر دې یو بچی داسې وي چې راځي سوره یاسین خو راته وایي چې زما په قبر دې یو بچی خو داسې وي چې راځي سوره ملک راته وایي او دا هغه چې په جماعت کې ناست دي هغه ته خلک راغونډي او هغه خلکو ته قال الله قال رسول بیانوي او دا خیر د رڼا په صورت کې زما په قبر تم را رواني نو بیا عزتمندو کم از کم په دې خپلو دریو څلورو بچو کې یو بچی خو علم دین له ورکوي پوهېږئ دې باندې یو بچی خو راولی هغه خو د قرآن عظیم الشان د تعلیم دپاره پیش کړی دا موایه چې دې غټ شي نو دته به رزق د کوم ځای نه ملاویږي. تاسو ته څه پته ده علماو خو اگر چې په دې سختو حالاتو کې چې هغې کوشش کوي خو علماو خو بیا هم الحمدلله جامه هم سپینه ده ښه په عزت باندې هم دا روټۍ هم خوري هېڅ قسمه داسې تکلیف نشته. ځکه عزتمندو چې دا بچي چې تاسو د علم دین د حصول دپاره ورکئ په دې به تاسو آباد یې انشاءالله تعالی دا به ستاسو دپاره دنیا کې په ایمان راته ووایه د هغې پلار څومره خوش قسمته پلار دی چې د هغه په ژوند باندې د هغه بچی چې کوم دی عالم او حافظ جوړ شي. څومره خوش قسمته رور دی هغه څومره خوش قسمته مور ده هغه څومره خوش قسمته خاندان دی چې هغه دا فخر کوي چې کوم عالم په یو کلي کې وي الله د هغې یو کلي نه د هغه په برکت باندې الله پاک فتنې او فسادونه ختموي چې دا بیا د ده په کور کې راشي د ده په غېږه کې چې کوم دی چې کوم بچي د ده په غېږه کې تربیت حاصله کړې دی هغه د قرآن عظیم الشان عالم شي. نو یاد ساتئ قدردانو دا موقع او بیا موږ ته دا موقع مفت ملاویږي سکولونو کې ورپسې چې کوم دی 3,000 فیس ماهانه ورکو
د ټیوشن بیل ورکو د گاډو بیل ورکو علما لګیا دي غریبانان که چاته 50 روپۍ غواړي په هغې مرته ستا دړه د پاسه دومره چې کوم دی دغه ولاړی چې دا ولې غواړي سره د دې چې هغه خامار خو نه دی چې هغه خوري خوري پوهېږه دې باندې خو د هغې باوجود هغه لګیا دی د دین خدمت لپاره نو کم از کم زمونږ دومره خو طاقت کېږي چې موږ خپل بچې راولو دغې ته چې کوم دی حواله کړو پوهېږه دې باندې او بیا درته د ټول نه همه خبره دا کوم چې په دې کې احتیاط دا پکار دی مونږ چې چانه وریجې اخلو وریجې نو معلومات کوو چې د دکاندار د وریجې کمې دي نو وریجو هم راته پته وي دا سیله فلانې سیله ده او دا سیله ده پوهېږی پې چینی هم راته پته وي د چایو هم راته پته وي چې کومې چې یخي دي رنګ والا دي دا چې کوم دی تیزې دي داسې دي هر یو شي کې راته پته وي چانه ځمکه اخلو چانه چې کوم دی کور اخلو نو د ګاونډ معلومات هم کوو ګاونډ څنګه دی اسنه سبا له راته مسلې وي خو عزتمندو په دومره لویه خبره کې چې ماشوم بچې داخلو دا معلومات نه کوو چې مونږ یې چا لغې ګوله ورکوو هسې نه داسې کسانو لی ورکو چې داسې بدعقیدت یې جوړ کي چې سبا په خپله خو دعا څه کوي چې دی زما په جنازه باندې ولاړې نور خلک هم منې کوي چې ور خیال کوی د پلار ته هم دعا ونه کوي د خیال کوی ګورې دام نه وررسي او دام نه وررسي نو بیا به ته وایې چې دا خو ما ډېر لوی تاوان کړی دی د دې نه خوشي نه میخو پوهېږی دې باندې نو دا ضرورت چې کوم دی دا خیال به هم ډېر ساتی ځکه د اسلام په جامه کې غلم ډېر زیات دي په هره جامه کې 2 نمبري 3 نمبري وي په دې جامه کې غلو ډاکوان هم ډېر زیات دي په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتی که مونږ دا غواړو چې زمونږ دا معاشره دی چې کوم دی ښایسته شي ترقي دي وکړي نو انشاءالله کوشش به دا کوو چې مونږ به خپلې مدرسې آباده وکړه خیر الحمدلله ستاسو په دعا سره او د دې دوستانو په اخلاص او مینې او محبت او دعاګانو سره دلته الحمدلله جاباد شریف کې چې کوم مونږ د مدرسې آغاز کړی دی انشاءالله په 14 تاریخ باندې یعنی سبا نه بل ورځ نه به انشاءالله داخلي شروع کیږي او تر د 21 باندې به انشاءالله تعالی 21 پورې بیا به په 21 تاریخ باندې انشاءالله زمونږ باقاعده دلته د سبقونو آغاز کیږي او زه تاسو دوستانو له یو عظیمه خوشخبري هم دا درکړم چې الحمدلله کار روان دی او انشاءالله پر روانو د چې کوم د سکولونو کال شروع کیږي د داخلو ان شاء الله تعالی تر اکی وخت پورې به د الله رسول په فضل او کرم سره چونکه زموږ خلکو د سکول باره کې ذهن دا جوړ شوی دی نو موږ دا ضروري وګڼله چې د دې دپاره د عصري تعلیم آغاز هم موږ وکړو ان شاء الله کار شروع دی ډېر په تیزۍ باندې تاسو به دعاګانې هم کوئ او تعاون به هم کوئ او ان شاء الله وخت را نږدې دی چې ان شاء الله دلته به د ښه بهترین استادانو قابل استادانو په نگرانۍ کې به یو معیاري عصري اداره هم ان شاء الله تعالی د هغې آغاز به هم کوو که خیر نو ستاسو بچی چې راځي او دا خلک سکول کوي نو ان شاء الله تعالی سکول به هم وي او دین به هم زده کوي ان شاء الله تعالی پوهېږئ دې باندې او دې کې زما د ټولو نه سپیشل چې په زړه کې دي نو د دې خپلې علاقې خلک دي چې د دې خپلې کلي خلک چې په دې سکولونو کې ورله تباه و برباد کړل ماشومان نه ورته عصري علوم سم وښودل او دیني خواص هم نشته زه وایم ان شاء الله تعالی چې عصري علوم هم سم وښیي ښه معیاري اداره چېرته چې خلک ډېر غټ غټ فیسونه ورکوي ان شاء الله تعالی کوشش به موږ دا کوو چې ستاسو دغې بچو دپاره موږ هغه معیاري اداره هم دلته ان شاء الله تعالی کولو نو هغه به هم ان شاء الله وي په فلفور چې کوم ملګري دي نو زه به تاسو ته وایم چې په دې ټایم کې به تاسو په دې موجوده حالاتو کې به ان شاء الله چې کوم بچي داسې دي چې هغه قابل دي د دې چې کتابونه ویلی شي حفظ کولی شي هغه به ان شاء الله تعالی تاسو داخلوئ زموږ سره او بیا 21 تاریخ باندې ان شاء الله آغاز کیږي او چې کله ان شاء الله د افتتاح کیږي د سکول نو یا به ټول راغواړم ان شاء الله هغه پروګرام به بیا پاکه ورځ باندې کوو که خیر خدا به تاسو ذهن کې ساتئ چې کوم د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټان دي نو د هغې دپاره به زما ان شاء الله تعالی مونږ دلته کې همدې ځای کې په سیکنډ ټایم کې په دویم ټایم کې هم الحمدلله کلاسونه شروع دي نو چې کوم هلکان سکولونو ته ځي یا د سحر نه کارونه وي نو هغې به هم ان شاء الله رابطه کوي دلته کې د هغې دپاره به په دویم ټایم کې ان شاء الله تعالی مونږ آغاز کوو پوهېږئ دې باندې الله کریم جل جلاله به وکړي ان شاء الله چې ستاسو دا بچي به ستاسو دپاره ستاسو د زړه او د سترګو د یخوالي سبب او ذریعه جوړه شي په جمع باندې دعا وکړئ امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.